چې علما د امت صلحا د امت د هغه نایب په باره کې څه وایي چې د هغه په مخ ګیره نه یوه اخته کچي کوي دې باره کې فقها څه وایي علامه ابن تیمیه رحمه الله د علماو اقوال را نقل کړي او په دې باندې د امت اتفاق دی چې هر هغه نایه چې د هغه په مخ ګیره نه او یا هغه ډولي او ځان ښایسته کوي او خلک ورځي اخته که چې کوي دا حرام کار دی وایي د دیو سره لاس لګول دیو له رخته سمول دیو له بریتان سمول یا ګیره برابرول دا ټول حرام کارونه دي او دا سړی په حکمه د بچباس کې دی دا کم چې بیګیرو نایانو لذیذان رسل دا یې خپل شوق دی خوا چې د چا ګیره وي او امیر صاحبي او په سنت طریقه د خلکو دا برابرای دا خو یو ګاکم نه ناسي مچان شي او چې کوم ته ځان څه چمتو موتو کړی برابر کړی په سرور هر سړی ور روان وایي سرم لاله مالش کوس ناس یې په ګنټو باندې 50 روپۍ زیات یې ورکوي تا راته پوس کړی ستا دا کار حلال دا ته ناست هلته ځې د هغو سره چیس کې هلته کښېني شریعت دې باره کې څه دا خو په دې باندې د امت اتفاق دی دا څه اختلافي مسله نه ده چې یو سړی وایي یو مسله کې زر څه ګنجایش شته دی یاره وایي دا یو حدیث به یو بل به هم چېرته داسې په دې کې نورې حدیث نشته دا د قیامت نښې ذکر کړي دا د الله پیغمبر د دور حاضر حال ویلی دی چې 1400 کاله پس د امت باندې څه ټوکې کېږي دی وجه نه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ عجیبه خبره کوي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زما په یو عالم دین باندې د یو درینده زناور نه ایره نه کېږي چې دا د هغه مخې ته دی چې دا به مات کي یا به دته نقصان ور ورسوي وایي زما په دې ایره نشته خو زما غټه ایره په دې باندې ده چې دته به بېګیرې هلکان نقصان ورسوي دا به فتنه کې مبتلا شي دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي او بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویا دا بېګیرې هلک سره دا زنانه سره یو شیطانی او د بیګیرې هلک سره اووه شیطانان نو وایي زما ایره کېږي چې د یو شیطان د چا سره ورسره دی کېدی شي چې ستا تقوا ستا عبادت او د الله رحم تا د دې شیطان نه بچ کړي ځکه یو دی څه ناڅه عمل خو به ستا وي خو چې د یو فتنه او یو سړي سره اووه شیطانان دي نو زمونږ او ستاسو عمل دومره زیات نه دی او تقوا دومره نه ده چې د اووه شیطانانو مقابله وکړي نو عبدالله بن عباس وایي نږدې ده چې دا سړی به فتنه کې واقع شي فتنه کې به وغورځېږي دې وجې نه به عبدالله بن عباس ویل وایي په انسان باندې شیطان د دریو لارو نه حمله کوي او درې لارې به وې څارئ چې د دریو لارو ته څوکیدار ودروه چې د دې لارو نه راباندې حمله ونه کړي یو النظر یو د نظر د طرف عبدالله بن عباس وایي په انسان باندې نه شیطان اوله حمله اول کار د ده سره په ګناه کې اخته کول دا د ده نظر غلط استعمالوي دویمه چې دا کله استعمال کیا نو دویمه حمله د ده په زړه باندې کوي نو بیا د زړه په زړه کې ولا خواهشات پیدا کړي تمناګانې ولا پیدا کړي او بیا وایي دریمه حمله چې پې کوي نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي په شرمګاه یې پې کوي یعنې د ده شرمګاه غلطه استعمال شي نظر دای تادو دی دا ورته لارې برابرې زړه دې کې بیا تمناګانې راشي خواهشات پیدا شي او بیا د انسان عورته دا بیا غلط استعمالېږي نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایا چې د دې د وجې نه وایي سړي له پکار دی مؤمن له پکار دی چې د دریو واڼو لارو ته څوکیداران ودروه څوکیدار شه ورته چې دا درې واڼه لارې غلط استعمال نشي نظر استعمال نشي زړه غلط استعمال نشي
عورت غلط دا استعمال نشي. سفیان ثوری رحمه الله وی آغا مجلس لمزا چاکی بیگیری الکان گرزی را گرزی وی آغا مجلس کے مکینا شباہ کی آغا خلق کینی چاگئی دا زنانو سر مشابہت کئی. ہوتا سبامہ کی حدیث ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مثال رحمه الله وی چې دا درې خلق به پیدا شي، درې خلق. او مخکې جمعه مې تویلی و دې خلقو ته به څه ویه؟ دې خلقو ته به په آخرت دور کې لونډهباز او بچهباز وی. دا د الله نبي خوستلي. دا څوک دی؟ یو هغه سړی چې دا بېګیرې هلکانو ته ګوري، دویم هغه سړی چې هغه سره مصافحې کوي او لاسونه ورسره میلاوي، پروګرامونه ورسره کوي. او یا هغه سړی د الله نبي وایه چې هغه د عمل کوي، یعنې خپل خواهش پوره کوي. دا کبیره ګناهونه دي. مخکې ما حدیث بېشماره تیر شو. بهرحاله د دې قبیح عمل او د دې قبیح کارونو نه لاره د بچاو دا ده چې هغه مجالس اختیار کوي چې په هغه کې په موږ تهمت نه راځي. هغه مجلس کې کښېنئ چې تهمت نه بچ شو. هغه مجلس کې مه کښېنه چې یاره تهمت په تا باندې راځي. خو هغه خپلو مجلس ولې نه د هلکانو مجلس دی. زما او ستا هغې مجلس کې څه کار؟ زما او ستا له د خپلو همزولو سره، زما او ستا د خپل چې کومه هغه همسفر ملګري دي د هغې سره اختلاط پکار دی. هر سړي سره اختلاط دا ښه کار نه دی. دې باندې سړی بدنامیږي، په دې په لمن باندې داغ لګیا. امام احمد بن حنبل سړي ته نصیحت ونه چې هغه خپل وراره راوستی دی یا یې خورۍ راوستی خو بېګیرې دی، هغه یې چې ګوره بله ورځ مجلس لرانه شي او اینې د زر څه په بازار کې ګرځوه. ولې وایي پاکه لمن به دې داغي کي. چاته دا پته ده چې دا یې خورۍ دی او دا یې وراره دی؟ نو دا خو هغه خو کومه زمانه صحابه کرامو خیر القرون ویلې بهتره زمانه. دا شر فتنې داسې زمانه ده چې سر چوتې فتنه د پسې نښلي. په تجارت کې فتنه کې باخته کېږي، بازار ته ځې فتنې دي، یو شی د فتنې نه خالي. داسې دور ته موږ پاتې. نو بهرحاله د شبهاتو نه د شکوکو نه داسې مجالسو نه زمونږ نیکان خلک یا مشران خلک ته یو عهده باندې او تا ته د خلکو یو نظر دی، په کار داره چې د بعضې مجالسو نه ځان وساتي. د بعضې ځایونو کې مه کښېنه. انسان لره الله عقل ورکړی، شعور یې وله ورکړی. دا مشتبهات شیونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال هم بیان شوي دي، حرام هم بیان شوي دي. مابینځ کې متشابه شیونه دي، شتی شیونه دي. چا چې د شکوکو نه ځان بچ کو، ایمان یې محفوظ کو، عزت یې محفوظ کو، د الله نبي وایي نو د شکوکو نه ځان بچول پکار دي. حرامو کې داسې کولم کله څوک نه واقع کېږي، هغه کوي پټې کوي، ښکاره نه شي کولی. خو دا کله چې حرامو ته نږدې کېږي د شکوکو شبهاتو کې سړی مبتلا شي. نو دې نه د بچاو لاره دا ده صلحاو مجالسو کې کښېنو، واعظ او نصیحت کې هغې ته کښېنو، قرآن کریم تلاوت کوو. تقریبا یو عالم لیکلی دي د دې لپاره 40 د بچاو ذرایع یې ولې ذکر کړي چې په 40 اسباب باندې، په 40 ذریعه باندې د دې ګناه نه به سړی بچ کېږي، که دا نه بچ کېږي. دا دې ګناه کې اخیره زمانه کې بیا مبتلا وي. د بهرحال څه موقع وه انشاءالله د 40 به د بچاو چې کوم اسباب دي دا بیا زه ذکر کړم. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب.